لکه دنیا کې هر سړی وایي زه نر یم، خو موږ خلکو ته وایو بچیا نر هغه دی چې فلانکې کار یې وکړو. وایي هر سړی خو نر نه وي که نه، حالانکې نارینه وي خو نر نه وي. نر هغه چې د نرتوب کار وکړي. یو سړی په نوم نري، یو سړی اصلي نري. نو چې کوم فیل شي هغه بچی خپل پلار ته وایي زه خو نر یم. وایي نه بچیه نر خو هغه و چې پاس شو او پوزیشن یې واخیستو، ته خو نر نه. حالانکې نر خو یي خو بیا هم ورته نر نه ویلی کېږي. دقرنګې دنیا کې خلق شته، ډېر خلق دي، موږ هم خلق یو، خو الله وایي که خلق دي نو دغه الناس دغه خلق یعنې موږ ورته الله یاد کړی و چې د دوی په شان ایمان راوړه، هغه خلق یې ورته یاد کړه. ځکه وایي که نر دی نو دغه صحابي دی. تاسو نور نران ځان ته خو وایي، خو اصل نر چې کوم دی صحابي دی. خلق خو ټول خلق دي، خو اصل خلق الناس جميع الصحابه، دا ټول صحابه. نو دی وجه عزتمندو سړی هغه چې د سړیتوب کارونه کوي که نه، او که نه سړیتوب کارونه نه وي، خلک ورته وایي لکه ته خو هسې ښځې او ته خو جینوټار یې او ته خو جینۍ، ته خو اجړه یې چې سړی د سړیتوب کارونه نه کوي. نو الله رب العزت د سړیتوب کارونه چې څومره دي هغه په صحابو کې پراته دي. الناس صحیح خلک هغه دي چې د یو سړي په باره کې قرآن شهادت وکړي. دې وجې نه شاعر وایي خلق الله للحروب رجال ورجال للقصحة وسرید. خو الله ډېر خلک پیدا کړي، خو بعضې باتورۍ دپاره او د جنګونو او بهادرۍ شجاعت دپاره پیدا کړي، او بعضې چې کوم دی د کاسه او د سړي دپاره او د روټۍ خوراک دپاره پیدا کړي. نو دا هم سړي دي او دا سړي دي، خو سړي اصل کې هغه دي چې د نرتوب کارونه کوي. او جنگ او جهاد راشي او هغې کې چې کوم دی منډه نه وي او تښتي نه. نو بهرحال عزتمندو د انسانیت ټول صفتونه په صحابه کرامو کې راجمع شوي. مثلا بهادري، شجاعت، د دین دپاره قرباني، صحیح نظریه او صحیح عقیده، او الله تعالی سره صحیح طریقې سره مینا، پیغمبر سره صحیح مینا، پیغمبر باندې او د دین په وړو کې عمل باندې ځان ستړی کول، او د هغې دپاره سر ورکول، د هغې دپاره کور پرېغوستل، د هغې دپاره بچي قربانول، د هغې دپاره پیسې قربانول، د هغې دپاره دوکان قربانول، د هغې دپاره خپل ملک پرېغوستل، دا ټول کارونه صحابو کړي دي. نو ځکه خو الله منافقینو ته وایي که ایمان راوړئ د دغه خلکو په شان ایمان راوړئ، ګینې ایمان هم نه منم. دې وجې نه شاعر وایي د صحابو غوندې خلکو په باره کې كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وی گویا کہ اللہ رب العزت د خپل خشیت د پاره که انسانان پیدا کړي نو هم دغه خلک چې هغه په حقیقي معنا کې د الله نه یریدل. بیا وی اولئک آبائی، زمونږ مشران خو دغه دي. فجئنی بمثلهم، که چا سره داسې کسان دي را میدان ته دي کې ودیښئ دا ګز او دا میدان. که څوک په صفاتو کې خلق یې زمونږ خو دغه مشران دي صحابه، په هغې کې هر ښه صفتو که چا سره وایي ای جریره چې خلک را جمع کېږي نو د داسې خلکو مثالونه پکې بیان کړه، نو موږ به ومنو چې ستا مشران هم مشران دي. نو داسې مشران چا سره نشته. دا الله پیدا کړي د خپل عبادت دپاره او د پیغمبر د وفادارۍ او د دوستۍ دپاره. ځکه ورته صحابي وي، د صحابي معنا د دوست، یعنې د دوستۍ لایق او وړ خلک چې کوم دی دغه خلک. نو دا الله رب العزت په دې انسانانو کې چڼ کړي، څنګه چې په پیغمبرانو کې نبي اسلام چڼ کړی. حدیث کې راځي چې الله رب العزت ټولې دنیا مخلوق پیدا کړو، دی چڼ کړه، په دې کې پیغمبران بیا بیل کړه، بیا پیغمبران چڼ کړه، په هغې کې سردار دو جهان بیل کړه، بیا د پیغمبرانو لپاره دا ټول خلک چڼ کړه، نو د سردار دو جهان دپاره پکې ملګري چڼ کړه چې دا ته واله. څنګه چې کس آلی نو د هغې دپاره سیټ هم خلک اعلی جوړوي، او د هغې دپاره چې کوم دی هر څه لباس هم د هغه اعلی وي او هر څه د هغه اعلی وي. نو دغه رنګې د پیغمبر د صفاتو حاملین خلق هغه اصل صحابو. نو دې کې چې کوم د عزتمندو د صحابو صفت بیانېږي ضمناً، او د منافقینو منافقت بیانېږي چې ګوره دا دومره منافقین خلق دي او غلط خلق دي چې ښه سړی په دوی باندې بد لګي، بیا ښه سړي ته لیونی وایي،
اوس هم داسې د عزتمندو چې کوم نیک عمله خلک دي په دین کې ډېر پرېوتی خلک دي وایي مړه دا خو هسې لیونی دی د دنیا په شد بت باندې نه دی. زما په خیال اصل سړی حق دی چې دین کوي د دنیا مو ګټل او آخرت یې مو ګټل. ځکه دنیا کې خو داسې یو قسم نشته چې د لوږې نه مړ شي او دنیا خو د آخرت کرونده او پټی دی. نو د ټولو نه بهترینه دنیا هم د هغې چې آخرت پکې سړی وګټي. ځکه دنیا د آخرت دپاره کرونده ده او کور دی او پټی دی. نو چې ته پټی سړی صحیح ونه کرې نو تخم به درته چېرته میلاو شي او میوه به درته چېرته میلاو شي او فصل به چېرته میلاو شي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ایمان راوړئ. منافقینو ایمان دعوه کوله قالوا آمنا او زموږ ایمان شته خو مرتې هغه د ایمان دعوه ده او یو د ایمان حقیقت دی. نو هغوی سره دعوه د ایمان وه او الله رب العزت دعوه د ایمان نه مني حقیقت ایمان مني او هغه ایمان د خالص ایمان او د صحابو ایمان. الله اشخاص د دې وجې نه وښودل ګینې داسې به یې ویلی شو چې دا پلانې خبره باندې ایمان راوړه لکه نورو ځایونو کې داسې بیان کړي ایمانیت یې بیان کړي خو دلته اشخاص وښودل. ځکه یو سړی ویلی شي چې یار دا خبرې خو ډېرې ګرانې دي نو الله وایي دا الناسو د صحابو چې کړي دي ولې هغه خلک وکړه هلته مراعات نو هلته سهولیات نو هلته دومره چرچې نه وي هلته دومره عیشونه نو هلته دومره مزې نه وي هلته دومره خوراکونه نو او هغوی بیا هم کړي نو تاسو ولې نه کوئ؟ دې وجې نه الله رب عزت سړي ښیي چې سړو کړی دی نو تاسو لکه ځان ته سړي وایي نو دا د سړیتوب کار وکړئ او هغه د سړیتوب کار څه دی؟ ایمان، صحیح ایمان، خالص او کامل ایمان. نو دوی له چې به کله تا دعوت ورکو نو دوی به ایمان د دې دعوت تردید او انکار کوو وینا موږ یې نه راوړو الټه به صحابو ته سادهګان ویل کما آمن الناس لکه څرنګې چې ایمان راوړی دی د خاص خلکو صحابو اصحاب النبي او دغه رنګه که مخکینو خلک پکې داخل شي نو دا پکې دی چې کوم اهل کتاب مؤمنان دي هغه هم پکې داخلي دی شي یا مخکینی پیغمبرانو باندې چې کوم خو خلکو ایمان راوړی دی هغوی په شان ایمان راوړی. دلته اوس ضمن کې دا مسله بیانېږي چې د صحابه کرامو څه حیثیت دی په دین کې. نو د دې آیات کریمې نه واضح د صحابه کرامو غو حیثیت معلومیږي چې ګوره الله رب العزت چې چاته د ایمان دعوت ورکوي او نبی علیہ السلام او صحابه کرامو چې چاته د ایمان دعوت ورکو او قرآن چې کوم ایمان معتبر کړي هغه د صحابو ایمان معتبر کړي دی. نو پته ولګېده چې صحابه په کائنات کې معتبر خلق دي معتبر او حق من حیث المجموع مجموعي لحاظ سره چې څومره حق راټول کړي هغه د صحابو نه بار نه دی. حق ټول په ټول باندې صحابه کرامو کې پروت دي. ځکه که صحابه کرامو کې نه وی پروت نو الله رب العزت به هرگز دعوت نه ورکولی چې د صحابو په شان باندې ایمان راوړي. نقصانی شیسته خو یو ماشوم هم څوک نه رابلي بې خپل بچی څوک نه رابلي بې خپل عزیزان رشته داران نه رابلي خپل قوم خپل ملک غلط سیسته نه رابلي نو رب کائنات به څنګه نعوذ بالله غلط سیسته څوک راوبلي. نو که صحابه کرامو په ایمان کې فرق وی په عقیده کې فرق وی په عمل کې فرق وی په کردار کې فرق وی یا بل څه عیب پکې وی نو الله رب العزت خو د چا نه یریږي نه د چا پروا کوي. چې د پیغمبر په زوی کې فرق و نوح علیه السلام ته وایي لیس من اهلک پام کوه ګورې د دې سړي باره کې به تپوس نه کې. لوط علیه السلام ته وایي کانت من الغابرین ګورې ښځې باره کې به موږ ته سپارښونه نه کې. الله د چا پروا نه کوي صمد ذات دی بې حاجته ذات دی د چا نه یریږي. نو چې د پیغمبرانو اولاد یادوي او د پیغمبرانو بیبیان یادوي چې دې پسې به نه ځي او دا غرب کې دي او تباه دي نو که صحابو کې فرق وي نو نبي الله به نه یادولی څه ویلی به وی چې پام کوئ دې خلکو پسې لاړ نه شئ. خو د ایمان غوندې اهم مسله کې اخلاق مسله هم نه ده د مونځ مسله هم نه ده د ایمان غوندې مسله ده آمنا آمینو ایمان راوړئ او د اډر مسله ده آمینو ایمان راوړئ حکم دی داسې خبره هم نه چې سوال دی زاری ده حکم دی آمینو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې دا خلکو راوړئ د نبي اسلام څخه چې کوم خلک دي هغه وخت کې خلک څوک صحابه
نور څوک نه وکړه، یا دغه منافقینو او یا مشرکینو او یا دا صحابه ایمان په صحابو کې. نو دی وجې نه زمونږ علماو دا قاعده جوړه کړه چې صحابه معیار حق دی. صحابه دا جمله به یادوئ، صحابه معیار حق دی او صحابه د حق معلومولو تله ده. معیار دی ته ویل کېږي د حق معلومولو کسوټي ده. لکه د یو څیز لکه سکینینګ ماشین، یو څیز لکه پولیس والی په چا باندې نږدې کې څه غلط شی شته که نشته، نو بس د هغې نه چې تېر شي وایي زه ته صفا یم. نو الله رب العزت چې کوم دی صحابه سکین کړي دي او صفا کړي دي، هر چې د هغوی نه کوم غلطي شوې ده نو هغه الله رب العزت هغوی ته معاف کړې ده، نو هم ختمه شوه. توبې سره او د الله په معاف کولو سره سیس ختمیږي که نه؟ یعنې بیا خو ته زوړ کافر ته به هم چې مسلمان شي ورته کافر نعوذ بالله، نه، چې توبه یې ویسته خو قصه ختمه. نو چې کفر پې ختمیږي نو ګناه خو خامخا ختمیږي. نو د الله او د هغوی په منځ کې صلح شوې ده او داسې صلح شوې ده چې الله رب العزت ورله بیا انعام هم ورکړی دی. اولئک هم المفلحون، دقه کامیاب دي. اولئک هم الراشدون، دقه صحابه په سمه لار دي. اولئک هم المؤمنون حقا، هم دقه صحیح او حقدار مؤمنان دي. خبره ختمه. رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله تی راضی دی او دوی د الله نه راضی دي. ګوره الله د هغوی صفایي بیانوي، صرف خپله نه چې زه خو ترې راضي یم، الله وایي زما نه هم راضي دي او زه هم ترې راضي. نو چې چاته دومره د رضوان سرټیفیکیټ میلو شي، بیا لسو صحابه کرامو ته د پیغمبر په ژبه ویل شي چې دا جنتي جنتي. اوس یو نعت راغلی دی، هر صحابي نبي جنتي جنتي. نو الله رب العزت دوی ته قرآن پاک کې اخره کې درته بیا یو وجه ښیم چې دا خلک غلطیږي ولې د صحابه کرامو باره کې شبهات پیدا کېږي. دې وجه باندې ځان پوهول پکار دي، خپل او د نورو مرض معلومول پکار دي چې مرض په کوم ځای کې دی او دا ځای خبره کوم ځای نه خرابېږي. نو بهرحال عزتمندو دلته د صحابه کرامو مرتبه بیانېږي په دې طریقې سره چې الله رب العزت وایي ایمان به د دوی په شان راوړئ او د دې نه غټه خبره بله نشته. او الله رب العزت د هر انسان په عیب باندې عالم دی. نو صحابه کرام معصوم نه دي خو محفوظ دي، معفو دي، معاف شوي دي، محفوظ شوي دي، د هغوی ګناه پاتې شوې نه ده. نو لہذا هر هغه نیک کار او هر هغه صحیح عقیده او صحیح عمل چې هغه کوم صحابي کړی دی هغه د ټول امت دپاره چې کوم دی معیار دی او حق دی. او ټول صحابه کرامو کې یو صحابي غیر عادل نشته، که وړوکی دی که غټ دی او که لوی. نو د دې وجې نه عزتمندو صحابه کرام باره کې به صحیح عقیده لرئ. او قرآن پاک د دې باره کې څه وایي؟ قرآن پاک سورې حجرات کې وایي ولكن الله حبب إليكم إيمانكم، حبب إليكم الإيمان. وی الله تاسو د پاره ایمان خوښ کړی دی، صحابه ته وایي محبوب کړی تاسو د پاره. وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، او تاسو زړه کې کراهیت اچولې، ناخوښي اچولې د کفر په باره کې، د ګناه په باره کې، د فسق په باره کې. او بیا وی اولئک هم الراشدون، دقه په سمه لار دي. نو صحابي ته به د فسق نسبت نه کوي چې دا فلانې صحابي فاسق دی، ګناهګار دی، داسې به نه وي، دا لویه ګناه ده. او داسې معصوم هم نه دی، نه معصوم دی نه فاسق دی، صحابي محفوظ دی. هغه وخت کې ګناه شوې وه خو اوس مونږ ته چې کوم دی قصه خو صفا شوې ده که نه، زړې ګناهونه او زړې قصې به چاته نه یادې او هغه قصه ختمه شوې ده. نو صحابه کرامو چې کومې غلطي دي هغې ته اجتهادي غلطي وایي. اجتهاد وی علمی غلطی. الله رب العزت صحابه ولا علماء ولا د اجتهاد دروازه کولاوه کړې ده که یو مسله را پیښه شي او په هغې باندې دوه عالمان یا دوه مجتهدین یا دوه صحابه یا علم والا خلک دوه رای پیش کړي، یو وایي چې دا بهتره ده، بل وایي دا بهتره ده، یا یو وایي دا صحیح ده، بل وایي دا صحیح ده، او په دې کې ظاهرا اختلاف رالو
نو چې کوم سړی صحیح هغه ته ډبل اجر او چې کوم غلط شو هغه ته یو اجر. سوچ کوئ چې د کوم خلکو غلطي باندې هغوی ته اجر ملاویږي هغوی ته څنګه سړی غلط ویلی شي؟ نو دې وجې نه دي ته وایي اجتهادي غلطي. که یو صحابي یو شان ویلي بل شان ویلي او زمونږ دپاره ټول چې کوم دی قابل عمل دي نو دې ته ویلی کېږي. د دې ته یو مثال بیانو لکه عزتمندو په کور کې جنګ جګړې راځي د مور او د پلار کله اختلاف راشي او جنګ شي نو عزتمندو زوی څه کوي؟ زوی یو طرف ته هم څه نشي ویلی نه پلار ته څه ویلی شي نه مور ته ځکه که یو یې پلار دی نو بل یې مور ده. نو دې وجې نه دا څه کار نه لري دا کله یو له لاس نیسي کله بل له لاس نیسي. مه کوه مور ته وایي ته مه کوه پلار ته وایي ته مه کوه دقه کار کوي. یا غریب بس سیټ ته کېني څه نه وایي. نو صحابه کرام زموږ مور او پلار دي. که یو سړی صحابي پسې یو صحابي پسې خبره کوي نو دا داسې دی لکه چې پلار پسې خبره کوي. که بل صحابي پسې خبرې کوي داسې دی لکه چې مور پسې خبره کوي. هوښیار سړی دی د کور اختلافات بار خلکو ته نه بیانوي په هغې پرده او په هغې خاورې اچوي او بیا چې مور او پلار یو بل کې راضي شي نو داسې بېوقوف چېرته تاسو لیدلی دی چې هغه د خپل مور او پلار کیسې کوي چې زما مور دا وکړو او پلار مې ورته داسې چل وکړو او پلاني ورته داسې چل وکړو او مور او پلار یې ښه مزېداره زندګي تېروي. دا انتهایي بېوقوفي چې د مور او پلار زړې کیسې خلکو ته بیانوي او د دې د وجې نه په مور او پلار کې بې اتفاقي پیدا کوي. نو دا طریقه نه کول پکار. الله رب العزت د دنیا نظام جوړولو دا د ګناه څه فلسفه ده او څه طریقې سره چې کوم دی الله رب العزت د شریعت دپاره لاره هموارول او یو قانون یې جوړول. نو بعض کارونه داسې دي چې هغه د انبیاء کرامو شان سره ممانعت نه لري او د هغوی د شان نه خلاف نه دي. نو بعض کارونه الله رب العزت په پیغمبرانو هم کړي دي. مثال په طور باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام جمع ورکوله مونځ یې پړاو په رکعت کې غلط شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام غلطي ازرای غفلت نه وه چې نبی اسلام لمونځ نه غافل الله رب العزت داسې طریقه جوړه کړله څنګه چې آدم علیه الصلاۃ والسلام یې د جنت نه راوویستو ځکه الله فیصله کړې وه چې زه به دنیا جوړوم که آدم نه راوتې نو دنیا خو نه جوړېده الله فیصله کړې وه. نو دقه رنګ الله نبی علیه الصلاۃ والسلام غلط کو سهو یې کو غلط منه سهو شو او بیا وروسته صحابي ورته ویلي جي اقصرت الصلاة ام نسیتا جي دا مونځ کم شو که نه جي تاسو نه هېره شو. نبي اسلام زه خو نه یم پوه شوي څه چل شوی ویل جي رکعتونه کم شو ورته نه مونځ کم شوی نه دی. صحابه دې وجې تپوس وکړي دي چې الله د طرف نه رکعتونه کم شوي او ترمیم پکې راغلی منسوخ شوي ویل نه وایي ما نه هېره شوه. نو یو خبره هېرېدل لکه روژه کې انسان اوبوس کي دا ګناه نه ده دا غلطي نه ده دې ته صحوه وایي دې ته غلطي هم نه وایي خطا شو سړی. نو چونکې نبی علیه السلام شان سره دا څه نامناسب نه و الله رب العزت هغه کار د هغه نه وکړو خو چونکې پیغمبران معصوم وي او هغوی نه ګناه نه کېږي او الله رب العزت مخکې شریعت جوړو د شریعت دپاره مخکې څه نمونه پکار ده نو الله رب العزت بعض ګناهونه صحابه کرامو نه صادر کړه او د هغې دپاره به حل رالی څنګه چې نبي علیه الصلاة والسلام په مونځ کې سهوه شو نو د سجده سهوې احکامات راغلي نو بعضې کارونه وکړو. عایشې رضی الله تعالی نه الله رکو نو هلته چې کوم دی د تیمم مسله او نورې مسلې چې کوم دی راولېږلي ګینې چې اوښې پاس او لاندې هر پروت الله رب العزت دا کارونه کړي دي او یو قانون یې جوړو. نو بعضې کارونه چې د پیغمبرانو شان سره لایق نه هغې صحابه کرامو د بعضو صحابه کرامو نه صادر کړو بیا توبه وشوه صفایي وشوه قیسه ختمه شوه او قانون جوړ شو که آینده دپاره څوک داسې کار کوي نو د هغې به دا طریقه وي. دې ته ویلی کېږي بل الفاظ سره صحابه کرام زمونږ او ستاسو دپاره تخته مشقو صحابه کرام زمونږ او ستاسو دپاره تخته مشقو. لکه مثال خبره ته ماشومانو ته تقریر کوي چې بچیا که غلط کار هم وکړو نو بیا به دله سپېړې در کوم وهم به اوس واړه ماشومان دي نه غلط کار پېژني او نه سپېړه پېژني. هغه وایي ابوجي دا غلط کار څه ته وایي او دا سپېړه څه ته وایي. اوس ته هغه ته به یو مشق ښیې یو طریقه به ورته ښیې
تمرین به ورته کې، ایکسرسایز به ورته کې. هغه ته به مثلا ستا مشر وي، ته ورته لکه دې خوا راشه، دا ماشومان پویو یو ګیلاس به ولې لاس کې ورکړي، دا ګیلاس وبواله هلته نه را روان شه او بیا په لاره کې دا ګیلاس وغورځوه چې دا ماشومان دا غلطي وپېژني. اوس هلته نه چې کوم دی مشر را روان شو، ګیلاس ور لاس کې دی، پلار دې ماشوم ته وایي بچه دې ته ګوره غلطي دې ته وایي. هغه چې را روان بس تاویږي را تاویږي او ګیلاس یې غوځار کړو. پلار پې اواز کوي یاره که دا دې څه وکړو، دې خوا راشه. چې دې خوا راشي اوس پلار بچي ته کشرانو ته وایي ګوره ورته دا یې غلط کار وکړو او سزا دې ته وایي او شړق به دې مخ له یو شړق ورکړي. اوس د بار نه چې یو سړی را روان دی، بار نه هغه ته پته نشته دی چې داسې چل شوی دی، نو هغه دې مشر کس ته چې کوم ګیلاس ګزار کړی دی یو څوک کنځلې کوي، خدای دې پېښ وباسه او داسې چل شو، ته ولې اوبه ګزار کړې. اوس هغه ته خو پته نشته دی چې دلته دا کوم ګیم جوړ شوی دی. پلار خپل ماشوم ته د دې مشر ورور په واسطې سره یو تعلیم ورکوي او بهرني سړي خو دا نه دي لیدلي، هغه دې بل ته وایي ته غټ سړی ګیلاس دې ګزار کړو او وګوره پلار نه دې وایلو خوړه. دا پلار ته یې لکه ته په ارام کښېنه، موږ دا ماشومان پویول او دا مثال هم وله ورکول او ماما شمېره درګډې او ستا هر څه کې کار دی، ستا په دې کې کار دی. مشر ته ما ویلو چې دا ګیلاس ګزار کړه، دې کشرانو ته مې چل ښودو د سزا او د نافرماني څه ته ویلی کېږي. نو دقه شان الله رب العزت صحابه کرامو باندې بعض کارونه کړي دي، گویا کې الله وویل چې زما بندګانو زه شریعت جوړوم د خپلو امت دپاره، څوک به داسې کسي چې زه له سزا ورکړم خو هغه وایي چې خیر دی مال یې راکړه. صحابه کرام ویلي چې موږ یو که نه امت دپاره دین جوړېږي که د سزا خبرې که د هر څه خبرې موږ تیار یو. یا الله موږ امتحان په طور باندې استعمال کا او د نورو دپاره دین جوړ کا. نو الله رب العزت په هغوی باندې بعضې کارونه وکړو، هغوی ته سزا هم میلاو شوه، د هغوی توبه هم قبوله شوه، د هغوی معافي مو شوه او د نور امت دپاره دین جوړ شو. اوس یو سړی راپاڅېږي صحابي چې دا کړي، نو د دې مثال د حق بارني کس دی چې راځي او هغه مشر ته وایي تا دا ولې ګزار کړو، تا دا ولې وکړو، تا فلانې کار ولې وکړو او د هېڅ ته خبر نه دی. دا یې مثال دی. دې وجې نه هغه کتابونه او لټریچر مه ګورئ چې کوم کې د صحابه کرامو خلاف خبرې. ځکه عزتمندو تاسو سوچ وکړئ، زمونږ پوره قرآن چې راوړی دی د نبي علیه السلام نه بعد چا راوړی دی؟ صحابه کرام. موږ خو یو آیات هم نه دی لیدلی، موږ خو د پیغمبر مخ نه دی لیدلی، بیا صحابه خپلو شاګردانو ته ښودلي، هغه خپلو شاګردانو ته. دې وجې نه یهودیت چې کوم دي د سند دشمنان دي، هغوی سندونه نه دي خوښ. جبريل اسلام دا غنو کوی دا سندونه راوړي د الله د طرف نه خبري راوړي. زمون دین په سند باندې دی او زمون د سند او د دین د ټولو نه اوله او مضبوطه کړی صحابي دی. که صحابي د مين لری کو منظم ختميږي، روزم ختميږي، حجم ختميږي، پوره دین ختميږي. دی وجنه چې کم سړی د صحابي دشمنی دا د پوره دین دشمن دی. دی وجنه خلک په موږ او داس باندې اعتراض نه کوي، په صحابي باندې کوي، ځکه چې صحابي مینس کې متهم شي او په هغه تهمت راشي بس دین ختمېږي. نو په دې خبرو باندې عزتمندو ځان پوه کړي. الله قرآن کې وایي، قرآن وایي چې د دې په شان ایمان راوړه خبره ختمه. او نبی اسلام سوی علیکم بسنتی، زما طریقې منئ، و سنت الخلفاء الراشدین، زما د صحابو سنت طریقې منئ. او سوره بقره کې الله بل آیت کوي فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کدا خلق ایمان راوړل غواړي نو ستاسو په شان ایمان دې راوړي، معیار شو. او بل ځای کوي وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا. الله وی تقوا الله وی په دې صحابو پورې لازم کړی و، تړلی و. نو دا ټول آیاتونه دي عزتمندو. دغه یو حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام وی د آسمان د پاره نبی اسلام آسمان ته داسې سر اوچت کړو. صحابه حیران شو چې څه ګوري. نبی علیه السلام ویلي دا ستوري چې دي دا د آسمان حفاظت کوونکي دي، یعنی چې کله دا ستوري ختم شو نو بس آسمان به غورځېږي او ختمېږي به او قیامت به الله راولي. اذا السماء انشقت او واذا النجوم انکدرت. الله چې کله دا ستوري تور کړي بس بیا به قیامت شي، بیا به آسمان نه پاتې کېږي. نبی علیه السلام ویلي په آسمان چې قیامت نه راځي د دې حفاظت کوونکي دا ستوري دي. او بیا وی ای صحابه واورئ ستاسو حفاظت په ما باندې دی، تاسو محفوظ یې تر څو پورې چې زه یم. او بیا وی واوروئ نورو خلکو ته چې رستني خلک زما په صحابو باندې محفوظ دي. چې کله زما صحابه لاړ بیا به دین کې نوې نوې خبرې او قسم قسم خبرې را پیدا شي.
نو صحابه سره د اسمان ستورو سره تشبیه ورکړه. نو دی وجه نه عزتمندو ما درته ویلي انسان خرابېږي د کوم ځای نه هغه دلته خرابېږي چې بعض کتابونه دي تاریخي، نو تاریخي خبرو ته خلک ګوري، پلاني تاریخ لیکلي، پلاني تاریخ لیکلي، کتابونه بعض لیکلي شوي لکه کتاب الاغاني او مختلف سو کتابونه یې صحابه کرام پسې خبرې شوي دي. نو زر خلک وایي یا د شیعاګانو کتابونه دي، وګوره صحابي داسې چا کړی، هلکه دا خو یو عام سړي خبره کړې ده که نه، ته د عام سړي خبره څنګه منې؟ دې ته وایي تاریخي روایات، تاریخي خبرې. یو دی روایتي، قرآن کې راغلي قرآن ته نه ګوري، الله وایي صحابي صحیح دی، او یو عام سړي خبرې کوي، یو تاریخدان خبره کړې ده چې فلاني صحابي داسې چلو د هغه خبرې ته ګوري. نو ته دومره قمقلي چې قطعي او یقیني خبره چې قرآن کې الله بیان کړې د هغې ته نه ګوري، او یو عام تاریخدان او یو مؤرخ خبره لیکلې د هغې پسې ځي. تا ته یو سړی په خپل کور کې وایي، مثلا تا ته پلار وایي چې بچیه زه ستا پلار یم او دا فلاني فلاني سړي زما په نکاح کې ناست و، دا مې بچه ګواهان دي، او دا ماشوم لاړې بار ووتو او بارو ته سړی یو عام خبر وکړي هلکه دا ستا پلار نه دی، سړی بیا په منډه منډه راځي، ما ته خو پلاني ویل ته زما پلار نه وي. وایي بچیه خو ما درته نکاحنامه هم پیش کړه او ګواهان مې هم درته وښودل چې د مور میړه دی او ځان ومنه خبره. اوس ته د یو ماشوم خبرې پسې ځې، نو زه دا باندې څه چل وکړم؟ د کور خپل شهادت نه مني او د پردي شیطانانو خبرې مني. عزتمندو تاریخي روایات او تشریعي روایات دي کې فرق دی د ځمکې اسمان. د تاریخي خبرو هر کوچه بودي، زما او ستا خبره د یو خبره د بل خبره، پکې سیک هم شته، پکې هندو هم شته، پکې یهودي هم شته، پکې شیعه هم شته، پکې خوارج هم شته، پکې هر قسمه خلک شته. د دې نه تاریخ ته خېته وایي. لکه موږ او تاسو اوس یو خبره وکړو او بیا خلک وایي پلاني جومات کې داسې داسې خبرې شوې وې. تاریخي خبرې تاریخي خبرې، قرآني خبرې قرآني خبرې. چې موږ سره قرآن شته او په قرآن کې د صحابو صفت دی، نو موږ ته د تاریخ څه ضرورت دی؟ موږ به حقه تاریخ منو چې کوم د قرآن پاک سره ټکراو نه لري، کوم د پیغمبر خبرو سره ټکراو نه لري، نو غلطي ته عقل ته وشي چې ما فلانی کتاب وکړ، وایي کې داسې لیکلي دي. یو ځل